بسم الله الرحمن الرحیم. هر هغه واده چې په هغې کې ډنګ ټکور وي، د الله ناراضګي وي، قرآن او حدیث مخالفت وي، خوشحالي وکړي، ښکلی خوراک پوخ کړي، بهترینه ولیمه ورکړي، خلکو له ګفټونه ورکړي، تحفې ورکړي، خلک خوشحاله کړي، ښه ولیمه د طاقت مطابق دا جایز په هغې کې ټوله خرچه وکړي، دا کار وکړي. خو میلسونه او ډنګ ټکور بیا د هغې اثرات په واده باندې راځي. الغنا رقیت الزنا، گانے بجانے بدکاری کے منتر ہے. گانے بجانے چی دا بدکارے منتری دی جادو دی دا هلته بیا بدکاری کی. او چې کله دا مونږ کوو دا ډنګ ټکور ګډاګانې میلسونه په دې کې الله خفه شي، نو دې ته وایي شادي خانه ابد. او چې کله ډنګ ټکور وي پکې د الله خانه بربادي ته جوړ شي، پریشانۍ بیا راځي، د ګناهونو وجې پریشانه راځي. دلیل ریفرنس سنعذبهم مرتين، تاسو باندې دوه پیرې به عذاب راځي، یو قبر آخرت کې او یو په دنیا کې هم د ګناه د وجې تکلیفونه راځي. نو غور سره وره چې ښځه خاوند ملاقات وکړي، چای میلاپ وکړي او که ونه کړي، د هغې نه پس چې کوم دعوت هغې ته وایي ولیمه، دا سنت ته په لومبۍ ورځ. په دویمه ورځ جایز ده، په درېیمه ورځ ریاکاري ده او ګناه ده. حدیث مشکا جلد نمبر 2 صفحه نمبر 13 سنت په لومبۍ ورځ باندې سنت، په دویمه ورځ جایز، په درېیمه ورځ سمعة و ریا، ریاکاري. دا ښځې خاوند ملاقات نه دی کړی او دعوت دې ته ولیمه دا خلک وایي، نو دا ولیمه نه ده، دا هندوستړی خدای ناراضه، ثواب هم پرې نه ملوي، ثواب هم پرې نه ملوي. او د ښځې طرف نه چې کوم دعوتي برات دلته خو ډېر دی، باقاعده کارډونه چاپ کېږي، دا حرام دی. کسان لړل او ډوډۍ وروړي، 15-20 کسان دی، دعوت اجایز دی. په دې نه علاوه دا درست نه دی. بعضې وخت کې مونږ جینۍ راولو کور ته، نکاح نه شوې او سفر 78 کیلومیټر، دا حرام د پښتانه دا کار کوي. هلته ول نکاح وکړې بیا راولې، او که هلته نه بغیر نکاح راولې، نکاح هم د جینۍ په کور کې کېږي یا هغې قریب جومات کې بهتره ده. نو مونږ جینۍ راولو نکاح مو نه کړی، دا غلطه ده. هلته نکاح وکړې بیا راولې، او که راولې بغیر نکاح نو سره محرم پکار دی سړی چې دا سفر جائز شي، کنی دا هم ګناه ده. بارات کا کھانا اور کارڈ تقسیم کرنا منع ہے. لږ کسان ډوډۍ را بله ګاډي چې راشي هغوی له دا نشته شربت، دا مه کوه، د ګناه نه ځان بچ کړه. او شریعت مطابق یو کار کوه، لایټینګ کور کې وکړې چې کور کې لایټ ولګي، دا جایز. تمبل روړی، تمبل دا روړل پکار دي، مستحب دی، ځکه چې یو کور کې خوشحالي ده او بل کور کې غم دی، هغې بوتلان ناست دي او دې بوتلان ناست دي، نه څه خوشحالي به خو کوي، که لایټینګ هم جایز ده. تمبل وړه چې پکې ګمرو نه وي، یو طرف ته چمړی بل طرف ته نه، دا جایز دی. دوه طرف چمړی دا ډولکی دا حرام دی، نه هغه دی وایي. یا په خانک باندې دا ضروري خبرې چې وکړم، په خانک باندې ډولکی ووایي یا په منګي باندې ډولکی ووایي، منګي باندې یا خانک باندې یا طبله، یو 40-50 دا ضروري خبره چې قومي عالمان دا پټوي. ما چې ته ګانا په زندګۍ کې نه ده اورېدلې، الحمدلله، نه مې ډرامه فلم کتلی ده. خدا ته وایم چې دا عالمان نه وایي، بهی هسې بوتلان به ناست دي. مسلم شریف او مشکات کې روایت شته، لہذا تمبل روړي او ټول په نمبر ټپې وایي، یا قربان خلک به وایي لیونی دی، زه لیونی نه یم، د یار غم لیونی کړم، ټپه جایز دی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دا اور گانا بجانا ځکه حرام دی چې سره بجا نه وي، ګانا ځکه حرام دی سره بجا نه وي، که ګانې سره بجا نه وي یا ټپې دا ناجایز نه، دا جایز دي. یو حال کې ښځې کیني غټ جایز صورت هم ښځو ته ووایه که نه، سړو ته ووایه چې خپله خوشحالي وکړي، دا عالمان نه وایي، وایه که نه، نه وایي که نه. 50 ښځې دي او 50 وله تمبل ورکې، او چې یو ټپه وایي او هغه وایي، یا ښځه ډېر هوښیاري دا ګوډېګانې دي جوړوي، په هغه وخت کې جوړوي ټپې د مینې او د محبت. ښځې مخامخ ته پښتو ګانه ووایي او ډنګ ټکور ورسره نه، یا د اردو ګانه ووایي، مانا کہ تیرے دید کا قابل نہیں ہوں میں، ترچی نگاہ سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح، نو جائز دی. گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے، اگر گانے کے ساتھ بجانا نہ ہو تو جائز، یا تمبل ہو تو جائز. یہ تمبل وسری نو جائز دی، اہم خبر ہے. جائز صورت بھی لوگوں کو بتاؤ.
نو په نمبر به هر بوډۍ یا ځوانه ټپوي او بار به आवाज نه ځي نو دا جایز دی دې کې هیڅ ګناه نشته ډانس حرام دی چې لاس ټکوي داسې ونه ټکوي داسې به ټکوي داسې دا جایز دی تمبل دی وایي په نمبر دی یو ټپوي دا جایز دی یو عالم دا ویلي ما زندګۍ ګانا دا اورېدلی خو جایز صورت خو ووایه چې هغې خوشحالي وکړي لایټینګ وکړي دا هم جایز دی هوایي فایرنګ سره دغه کېږي ډېر بعضې وخت کې خلکو ته ګولۍ ولګي نو هغې نه بچ کېدل پکار دي که دې کې نقصان نو د نکاح په وخت کې دا هم جایز دي خو نه بعضې وخت کې دې ته نقصان کېږي نو دې نه ځان ساتی بهرحال نو دې د واده چې دی نو چې واده خوشحالۍ ته وایي که نه جي عرس هم خوشحالي دی عید عود العيد العيد فالعيد اذا اجتمع وجه الحبيب ويوم العيد ويوم الجمعه مبارک دا خوشحالي دي کې هغه ته جائز ټریټمنټ ورکول پکار دي کنه اجازه ورکول پکار بهرحال د ګناه نه ځان اوساته د حرام نه ځان اوساته او لایف انجوای کې خو د ګناه نه بچي زما په خل ډانس میلس ها او موږ نه کول او نشي تماشي دا حرام جلاګان راوستل جلاګان خو ډبل ګناهګار دي فاشي خوري چې څوک تنگ کوي خلک تنګول کوي نو تا دا بدن خائے نو خلق کو خوبیا تنگی کن آگ لگاتے ہو شولوں سے منع کرتے ہو اور لگاوے زان خائے بدن خائے نو یا خلق تنگی تختی بمو وہی بمو نو غلط کار مکہ ایک نہیں جلاگانو آو کن خپکی گئے مو بہرحال جلاگانو بارہ کی تفصیلی ویڈیو دی بسڑے کلی خزب کلی سوک منظور کی تھی بیلے ویڈیو دا زمان او گوارے 0311 444 0006